السلام علیکم. د عبرت یو واقعه ده. و یو توتی او د هغه ښځه په یو علاقه تېرېده، په ګپ شپ روانو. لاندې چې وکتل نو یو علاقه یو کلی ډېر ویران پروت و. نو د توتی د خپلې ښځې ته وویل چې ښکاري راته چې په دې ځای باندې الو تېر شوي. الو ته مونږ په پښتو کې ګونګې وایو که تاسو دي. نو په دې وجه دا علاقه ویرانه ده، کیدای شي دلته الوګاني او د هغې په وجه دا ویراني. په دې دوران کې یو ګونګي و، یو الو، هغه دا خبرې واورېدې د توتي او د هغه د ښځې. نو ورته یې ویې راځئ کښېنئ او ما سره به دلته کې شپه وکړې، دانې هم شتې، اوبه هم شتې، سبا به ځئ بیا په خپل سفر. هغوی شپې ته پاتې شوي دي. چې شپه یې کړې ده نو سهار چې دا توتي او ښځه روانېده نو هغه ګونګي ته هغه ښځه ایساره کړه چې دا خو زما ښځه ده. توتي ډېر حیران شو چې دا خو بیګا پورې زما وه، نن څنګه ستا ښځه شوه؟ په دې کې ډېر توت ومې مې وکړه. خو ګونګي ورته وایي داسې چل کوو چې قاضي له ځو، قاضي ته به خپله مقدمه کیدو چې دا ښځه ستا ده که زما ده. چې قاضي له لاړل نو قاضي ته چې دلایل پیش کړه، توتي خپل پیش کړه، ګونګي خپل پیش کړه. قاضي فیصله وکړه چې دا د ګونګي ښځه ده، د الو ښځه ده. توتي ډېر پریشانه په ژړا شو. عدالت نه قاضي راووتو نو د ګونګي ورپسې اواز وکړو چې دی خوا راشه، دا خپله ښځه دې بوځه. هغه وی تا خو ما سره دا ټوله شپه ډرامه وکړه، اوس وایې چې ښځه دې بوځه. نو ګونګي ورته وایي چې ما درته صرف دا ثابتوله چې علاقې یا کلي یا ملکونه د الوګانو د لاسه نه ورانېږي، نه ویرانه کېږي، د بې انصافۍ د لاسه کېږي. په کومه علاقو کې چې انصاف نه وي هغه معاشرې جنګلي او د هغې هېڅ مستقبل نه وي. تاسو نن سبا ګورئ چې زموږ د عدالتونو څه حیثیت پاتې شوي. د عدالتونو فیصلې څوک نه مني، ججان غریبانان بېوسه دي. موږ ته توقع ساتو او هغوی په توقع په دې نشي پوره کېدی چې غریبانان ځان له یېرېږي، نو بل له به انصاف څه ورکړي. نو همیشه معاشرې چې ترقي کوي په دې وجه کوي چې هلته انصاف وي او د غریب او د امیر دپاره یو شان قانون وي. دلته کې صرف د قانون دپاره سهولتونه دي، پروتوکول دی، قانون نشته او غریب باندې هر قسمه قانون دی، ټیکس دی، مهنګایي ده، بېروزګاري ده، تباهي ده. ځکه ملک زموږ ترقي نه کوي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو مخکې شیر کې، کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.